نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمارات البجبند الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته د موز متعلق بیان شروع کړو مونږ تاسو لکه الله رب العزت دا جمعه زندگی را نصیب کړه ان شاء الله دا دی الله سم جمعه به هم د موز متعلق بیان کو تیر شوی جمعه المبارک په ورځ باندې ما تاسو ته د سجده سهو بیان شروع کړو نو اوس پویترو کې دعای قنوت هغه فروضات مې درته کړو مونږ او تاسو ته سره په معاشره کې دا مسائل ډېر راپېښېږي وس دا یو اهم مسله بل هم ډېره راپېښېږي مونږ او تاسو سره په ژوند کې چې یا د څلور رکعاتو لمونځ وي که فرض وي او که نفل وي یا د دریو رکعاتو فرض لمونځ دی او یا وتر دی وغیرہ نو اکثر مونږ او تاسو نه په منځ کې د تشهود قاعده یې راشي او ډایرک پاسېږو نو دا مسله به مقتدیان حضرات مونږ ته راوړي چې استاد داسې کار وشو نو ډېره اهم مسله ده چې مونږ او تاسو په دې ځان پوه کو اول نمبر په دې خبره ځان خ تفصیلی پوه کوي چې یا د څلور رکعاتو فرض لمونځ دی نفل دی که وتر دی او که د مازدیګر د ماښام درې رکعاته فرض دی خو دا منځ کې قاعده چې کوم دا تشهود دا قاعده واجب ده
ما تاسو ته تقریبا یو 15 جمعې وړاندې د دې متعلق ویلو. نو دا قاعده واجب ده که یو سړی ډایرکټ پاسېدو یره ته واچ یاره د دریم رکعت دی او دا قاعده ته یره شو ډایرکټ پاسېدو بره لاړ، نو یاد ساتئ چې رکعت فرض دی. نو د فرضیت نه به اوس مونږ واپس واجبات حالات ته نه راځو. که چا داسې کار وکړو چې دې شکمن دی، دی وایي چې یاره زمانه منځ قاعده یېره شوه او دې بره فرض ته پاتې شوی پاسېدلی دی او دې وایي چې زه واپس کېنم چې د منځ دا قاعده وکړمه. او ما داسې خلک ډېر ګټلي دي، نو بیا یې مونځ فاسد کو، دا په سجده سهو هم دا مونځ نه ټیکېږي، مونځ باطل کو دوباره به مونځ کوي. خو کچری د یو سړی نه دا قاعده یې رشوه او دې قیام ډایرکټ څلورم دریم رکعت ته پاسېدو، نو دې به څلور رکعت برابر کې که وتر وي د ماښام 3 رکعاته فرض دی او که د 4 رکعاتو فرض مونځ دی یا د سنت د 4 رکعاته یا نفل دی، نو دی به واپسې کې سجده سهو وکړي، د ده مونځ ټیک شو. دی به د دغه قاعدې نه دا تشهود دا قاعده د ده نه ساقطه شوه، دا په سجده سهو باندې ټیک شوه. دا پکې یو مسله شوه. دویمه مسله پکې دا ذهن کې راولئ چې یو سړی تشهود ته کېناستو او د ده نه دا قرات هېر شو، د قرات د الفاظ چې کوم د التحیات لله والصلوات والطیبات دا الفاظ ته هېر شول. دا الفاظ ویل د اشهد ان محمدن عبده و رسول پوری دا واجب دی. نو چې دا تیر شول او دی واپس پاسېدو 4 رکعات ته، هم د ده چې کوم دی بیا سجده سهوه وکړله، نو بیا مونځ صحیح شو. او که سجده سهوه ونه کړله نو مونځ یې فاسد شو، دوباره به یې کوي. دوه مسئلې شوې دې کې. بل علماء ذکر کړی دا چې دې قاعدې ته کېناستو، د تشهود دې قاعدې کې دې کېناستو، او د ده نه دا
الفاظ ير شول التحيات لله. مخکې مې درته یو مسله دې کې کړې وه، اوس بله مسله شوه، دریم نمبر دې کې د ده نه دا الفاظ ير شول بیا ورته رایات شول، چې بیا ورته دا الفاظ رایات شول، خو دې دومره مقدار سره د ده نه یېره وه چې یو کامل رکن موږ دې ته وایو سبحان ربی العظیم د رکو درې پیره سړی ووایي دومره وقت، نو دا د کامل رکن وقت سبحان ربی الاعلی د یوې سجدې کامل وقت شو. او یا علما ذکر کوي درې پیره چې انسان سبحان الله سبحان الله سبحان الله دومره وقت پورې دې غلې پاتش الفاظ دې ير دي دومره غلې دې پاتې شو، بیا ورته رایات شروع یې وکړه، نو دې وخت کې هم په ده باندې سجده صحوه واجبه شوله، نور ته بوزوې دوباره بیا سټارټ التحیات شروع وکړله، ده ته بیا رایات شو منځ یې ورسو د اشهد ان محمدا عبده ورسوله پورې، بیا یې سجده صحوه په ده باندې واجب شوه، دا به سجده صحوه بیا کوي. بله په دې انسان باندې سجده صحوه واجب شوې ده، او دی وی دی چې کله سلام ګرځئ د اشهد ان محمدا عبده ورسوله پر دې مونځ چې ورسئ، نو دی به بیا سلام یو طرف ته وګرځئ، نو دی به بیا سجده صحوه کوي، نو دی وخت کې دی دله یېر د سجده صحوه ته یېره شوې ده. اللهم صل علی محمد دغه الفاظ شروع کړل، که امام او که ځان لمونځ کوي. بیا ورته رایات شو نو دې وخت کې په ده باندې یوه سجده صحوه ده. دا مسله به تېره شوې جمعة المبارک ورځ کړې وه، دی په دې منځ قاعده کې کېناستو تشهود څلورم نمبر مسله، دی په تشهود کېناستو دوی په اوله قاعده کې دی، او در اشهد ان محمدا عبده ورسوله پر دې منځ ورسو، نو دی به اوس پاسې کې درېم رکعت ته، خو د ده نه یېر دي، د ده نه یېر دي اللهم صل شروع وکړه، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد، نو چې څنګه ده دا الفاظ شروع کړل کامل لفظ یې ووی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد، دا لفظ کامل شو، نو په ده باندې سجده صحوه واجب شوه. اوس به پاسېږي ده چې کله بیا ورته یو دم رایات شو چې ما نه خو دا خو درېم رکعت دی، درېم رکعت ته پاسېدو، نو دې وخت کې به دی چې کله سلام ګرځئ نو بیا به سجده صحوه کوي. پنځم نمبر مسله، دې تر اشهد ان محمدا عبده ورسوله پورې مونځ رسولی،
په شکوفن کې شو یره پراله یا د دې وړاندې الفاظ یې رسول خو په د باندې دریم رکعت ته پاسېدل اوس وا فرض دي چې پاسېږي دې ناسته نو چې دې د کامل رکن مطابق کېناستو تاسو ته وایي چې سبحان الله درې ځل الفاظ دي غلې ناسته نو چې دې دومره کېناستو نو په ده باندې سجده سهو راله دې به اوس سجده سهو کوي سجده سهو په ده باندې واجب شوه اخرنۍ قاعده چې کوم دی دا ناسته اخرنۍ قاعده کې دا تشه ناسته تر موږ دا اشهد ان محمدا عبده ورسوله پورې به وړاندې درود شریف وایو اللهم صل او به دعا کو خدا اخرنۍ قاعده دا ناسته دا فرض ده ځکه دې به بیا سلام ګرځئ د مونځ نه به ځان فارغ کوي اوس په دې اخرنۍ قاعده کې دا التحیات الاوله تر اشهد ان محمدا عبده ورسوله پورې دغه ځای پورې دا مونځ ویل په ده واجب دي الفاظ دا ناسته پې فرض ده اخرانه قاعده ده تاسو به مبلغین او حضرات سره ناسته په د موږ په فرایضو کې به تاسو دا هم ویلي چې اخرانه قاعده فرض ده رکوع فرض ده سجده فرض دي اخرانه قاعده فرض ده نو اخرانه قاعده دا لاسته فرض ده او د التحیات الاوله اشهد ان محمدا عبده ورسوله پورې مونځ پکې ویل واجب دي د یو سړي نه ویره راله الفاظ ته یې شول په دغه کې او به ورته رایاد شو چې به ورته رایاد شو نو د یو رکن کامل وقت دی غلې ناسته کړله الفاظ یې نه دي ویلي نو په دې وخت کې په ده باندې سجده سهو راله اخرنۍ قاعده ده اوس په د اشهد ان محمدا عبده ورسوله پورې مونځ ورسئ سلام به وګرځي او سجده سهو به وکړي که چېرې د دې د اشهد ان محمدا عبده ورسوله نه وړاندې د ده یېره راله پروا نشته یا دومره ویره وه لکه الفاظ ته یېر شول د ما د خبرې مقصد دا دی الفاظ ته یېر شول د زړه ګبراهټ پې نه دی ګورئ بېل مسایل دی نو الفاظ د یو رکن مطابق کامل وقت یا درې پیرې سبحان الله دومره وقت د ده نه الفاظ یېر شول دا زموږ استاسو ژوند کې دا مسائل ډېر پیښیږي دا دو مسائل مې ته ذکر هم مخې ته کړل چې دا زموږ استاسو د ژوند سره ډېر زیات راځي
مولیانو سره راځي اکثر تاسو به ویلی د رمضان المبارک په وترو کې هلته جماعت مونځي ملا صاحب 3 رکعات ته پاسېږي منځ کې قاعده تېره شي بیا خو واپس ښکته نه شي تللی چې ښکته ته زیرو مونځ پاسېدېږي یا د دعای قنوت ټیمې د دعای قنوت تکبیر وي مناسب هلته صورت وي او ډایرک رکوله لاړ شي شاته پسې مقتدیان اواز ورکړي چې مناسب غلط شوي خو یاد ساتئ ګوره دې وخت کې هم بیا واپسې نشته که یو مناسب رکوله لاړو یا یو سړی ځان له مونځ کوي او دې رکوله لاړ دا یو دم رعایات شو چې وایي زما له خدای قنوت پاتې شو او دې واپس شو دا غزې دپاره مونځ یې باطل کو فاسد شو دوباره به بیا مونځ کوي ځکه د دغه ځای ازاله دا پسې د صحو باندې کېږي بیا ذهن کې یوه خبره یاده وساتئ چې د واجباتو نه چې یو انسان له واجب عمل ایر شي واجب رکن دی د ده له دا ایر شو او دې فرضیت رکن ته لاړ نو د فرضیت د رکن نه ګوره دې واجباتو ته واپس کېدی نه شي که د واجبیت رکن ته دې واپس شو لمونځ یې فاسد کړ دا د تشهود متعلق مسائل او بیان شو بلا اوس دلته په ترتیب راځم د سر نه دغه دی پورې خو بیان وشو سورة فاتحه او قرات الحمدلله والا تر ولدوالین پوری منځ ویل واجب دی او د قرآن کریم مبارکه یو سورت ویل یا غټ یو آیات مبارکه ویل یا 3 ورکوټې مبارکه ویل آیات مبارکه دا واجب دی انسان دپاره او مطلق قرات فرض دی یو سړی دی هغه مونځ ته ودرېدو سورت فاتحه ونه لوستله او سورت هم ونه لوستو د دې قرات یې ونه کو او ډایرک رکوله لاړ نو مونځ یې فاسد کو مونځ یې ونه شو دوباره به مونځ کوي پسې دا صحو هم نه راځي ځکه فرضیت یې پرېښوستو که چېرې یو سړی وي هغه سورت فاتحه تېره شوه الحمدلله والا تر ولدوالینه پورې دا مونځ تېر شو او ډایرکه سورت شروع کو سورت یې ووې نو علما به وایي ترتیبوالی کې مخکېوالی او شاتېوالی بیا ورته پته ولګه چې زما نه سورت فاتحه دا ګورې احتمالي خبرې دي کېدی شي ښه موږ معاشره کې خو داسې نه یو خو دا ټول احتمالي خبرې دي کېدی شي
نو د پیله صورت وی او وروسته صورت فاتحه ویله ولدوالینه پورې موږ ورسو دی به اوس رکوع ته لاړ شي. نو چې اوس رکوع ته لاړ نو په ده سجده سهوه واجب شوه. د صورت فاتحې او د قرات په منځ کې رد و بدل وک. د صورت فاتحې په ځای صورت ولستو او د صورت په ځای صورت فاتحه ولستله. یو مساله دی کی. دویم نمبر یو سړی صورت فاتحه پرې خوسته او قرات یې ولست د قرآن کریم آیات مبارکه یو صورت یې ولست او دې رکوع ته لاړ. صورت فاتحه دې پاتې شوه. نو په دې وخت کې په ده باندې سجده سهوه واجب شوه. سجده سهو سره د ده مونځ کامل شو. په ډک رکعت چې کوم مبارکه دی ښه ډکو صورت چې ورسره یا یو سړی صورت فاتحه ولستله او صورت ته یې شو رکوع ته لاړ. نو دې وخت کې په ده باندې بیا سجده سهوه واجب شوه. په سجده سهوه باندې د ده د مونځ ازاله وشوه. که چېرې د ده په مونځ کې ترتیبوال رد مخکې پیچې شي د ماسپښین او د مازدیګر مونځ دی او جماعت مونځ دی. امام صاحب سوچ بدل لی جهر سٹارٹ کو د ماسپښین مونځ تاسو معاشره کې ډېر تاسو لیدلی بعضې وخت کې وشي بلکې ما سره هم ذاتي خپل هم شوي دي. امام صورت فاتحه شروع کړه نو چې شاته مقتدیان خو پته ورکي چې مولا صاحب د ماسپښین مونځ دی د مازدیګر مونځ دی ګورئ نو د ماسپښین په مونځ کې پټ مونځ ویل دا بل واجب دی او د صورت فاتحه ویل او قرات پټ ویل دا بل واجب دی. او د ماښام او د ماسخوتن او د سحر په مونځ کې صورت فاتحه او قرات بالجهر لوستل په ښکاره دا بل واجب دی. دا چې د جماعت مونځ دی نو که چېرې قاري صاحب د ماسپښین په مونځ کې جهر سټارټ کو او د درې الفاظو مبارکه الحمدلله رب العالمین دا اوس کامل الفاظ شو. الحمد بیل کامل شو، لله بیل کامل شو، رب بیل کامل شو، رب العالمین چې دومره جهر وکړو په ده سجده سهوه راله. دی به سجده سهوه کوي مونځ یې ټیک شو. که سجده سهوه یې ونه کړه نو مونځ یې فاسد شو. دې کې ډېر مسایل نور هم دي انشاءالله آینده جمعه په دې باندې بحث وکړو. الله رب العزت موږ له تاسو نه په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.